زمونږ په مرکز کې د پی ټی آی ګورنمنت او په صوبه کې دلته کې زموږ په کې پی کې کې د پی ټی آی ګورنمنت او دغه به دغه یو ناره وه د الیکشن نه مخکې مو چې هغه به چې موږ به د مدني ریاست جوړو نو د هغه وخت نه د هغو چې کوم په منشور کې کومه دغه خبره وه او د روسه پورې عمران خان صاحب دا خبره کوي چې زه به د مدني ریاست جوړوم نو کم از کم د مدني په ریاست کې خو داسې نشته چې لکه دا نن شلمه ورځ ده او د روسه پورې په دې صوبه کې څه پالیسي واضح شی نه ده چې د دې غریبانو خلکو سره به څه امداد کې څه طریقه کار بوله جوړي نو کم از کم څه چې شي دا خو شي خو په دې وخت کې دوی اوس دا پکار ده چې په دې دغه باندې توجه ورکړي او زما چې څومره ذهن دی نو زه خو په دې حواله باندې دا یم چې په دې کې د حکومت پالیسیانې مکمل ناکامه شي دي او حکومت بالکل ناکامه دی د روسه پورې زموږ وزیر اعلی د سوات دی نو هغه خو چونکې د ټولې صوبې دی خو ما د روسه پورې په دې سختو حالاتو کې چې په کم آفات راغلي دلته کې نو هغه په دې 20 ورځو کې د سره خپل ضلعې ته انټر شوی نه دی د دې سره زموږ چې کوم د پی کې 5 ایم پی ای صاحب دی په حاکم صاحب ښه سړی دی زه دا نه یم زموږ ورور دی خو زما په خیال چې د هغه داسې سرګرمیانې موږ ونه لیدې د ډیرک چیرمین هم دی دویمه پیره ده چې هغه ایم پی ای پاتې شوی دی بل ورځ په سوشل میډیا باندې یو ویډیو راغلی و او مطلب دا دی چې هغه چې زه دلته کې په دې ګاونډ کې مې دلته امداد ورکړو په دې کې مې ورکړو نو زه ورته دا یو درخواست کوم چې ته خو د ټولې پی کې 5 ایم پی ای ستا سره 9 یونین کونسلې دي او ستا سره شپږ ولکه آبادي ده د مینګورې په کار چې ته د دې ټولو خلکو تپوس وکړې غم وکړې ضروري نه ده چې ته چاله یا پیسې ورکړې یا امداد ورکړې خو هسې د دې خپلو خلکو سره سړی ودرېږي دونه ده چې د خلکو هغه حوصله بړاو شي نو په دې حواله باندې خو زه صرف د سیند وزیر اعلی ته سلام پیش کوم چې هغه په دې کرونا وایرس کې چې هغه کم کردار ادا کړو نو دا خبره ما په مخکې انټرویوانو کې ومویل چې داسې کردار ادا کړو لکه هغه چې د دې ملک وزیر اعظم نو په کار دا چې زموږ وزیر اعلی صاحب لمو په دې حواله باندې لږ راوځي څه چې شي دي هغه خیر وشي دي او څومره د بدقسمتۍ خبره ده چې زموږ سواد دا دویم پیره ده چې منډیټ پول ورکړي لکه دا شپږ ایم پی ایز دي او مطلب 3 بینیز راغلي دي نو چې په دې کې مطلب دا دی چې دوی څه پالیسي نه جوړوي نو زما په خیال دا خو ناکام ترین دي حکومت ته په دې ټایم کې د دې سره په کار دا ده چې څومره دوی له په کار ده چې د کم از کم د خپل ځان له شروع کې د دوی چې د ایم پی ایز مینیز څومره تنخواګانې دي یا د دوی چې څومره پنډ دی په دې وخت کې کم پنډ چې دوی اناونس کړی دی یا هغه دوی مخکې ورکړي دي په کاره په دغه حواله هم د خلکو ته نه د لارو په څه ضرورت شته نه د پولونو ضرورت شته نه د روډونو ضرورت شته چې به دوی سره یو ښه ټیم وي او دوی پوهېدی په کاره چې دوی په دې حواله 100 ورځې لوی ټایم دی د دوی نه وخت لاړو خلک ته خرابېږي او دغه پنډونه دوی د دې فوډ پیکج او دې دغه ته راوباسي نو زه ورته دا میسج ورکوم چې اوس درسره هم وخت شته ستلې راغلي نه دي او کوشش وکړئ کینې په دې باندې سنجیدګۍ سره سوچ وکړئ او دا کار روان کړئ بالکل یقینا چې دا د داد مستحق دي خصوصا زموږ صحافیان وروڼه چې دي هغو شانه بشانه ولاړ دي په هر ځای کې خپل احتیاط هم کوي خو لکه زه به دا ووایم چې په دې حالاتو کې خلک دومره یېرېدلی چې هر سړی محدود شي د کوره نه روځي د چا سره لاس نه میلو خپل احتیاط کوي زموږ صحافیان وروڼه چې دي هر ځای ته ځان رسوي هر د غریبانانو ګوټ ته کورونو ته ځان رسوي او که دا صحافیان نه نو لکه ډېر خلک په داسې چې هغه به خبرېدو نو د غریبانانو خلکو ډېر خلک دوره مخکې که د خلکو په نظر کې راشي د دې سره زموږ چې څونه د پولیس انتظامیه ده د هغو ته زه خراج تحسین پیش کوم چې هغو چې څومره ایمرجنسي په بنیاد باندې خپله ډیوټي سره انجام کوي او دومره ښه کار یې شروع کړی ډاکټران حضرات چې دي نو دا خو د ملک هغه پیشه ده چې د دوی د لاسه خیر خورېږي او په دې سخته کې چې دا مریضو خلکو په کور کې هم راشي نو په کمره کې جدا بندي او اسپتال ته هم ځي او پټېږي او دا ډاکټران دي چې په دې سخته کې ورسره ولاړ دي شپه ورځو نو زه دوی ټولو ته خراج تحسین پیش کوم د داد مستحق دي او د دې سره یوه خبره ما په ذهن کې راغله هغه دا وه چې د زمونږ د پارټۍ په حواله باندې هم زمونږ د قاید فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب زمونږ ټوټل پاکستان کې او بیا په کې پی کې کې تمام اضلاعو ته صوبایي امیر بیا دا میسج ورکړی چې تاسو چې زمونږ کم فورس ته انصار الاسلام په شکل کې د هر ضلع کې د هغو د خپل انتظامیې سره د ډیپټي کمشنر صاحب سره کینې او خپل خدمات ته ورسره پیش کړي په دې حواله زمونږ په لولو ورځو کې هم د ډي صاحب سره یو میټینګ شی او نن هم زمونږ یو ډي صاحب سره میټینګ شی د هغه ته موږ ملګرو دا خبره واضح کړې چې زمونږ سره په سوات کې 350-400 انصار الاسلام دي او دا بالکل تاسو ته اویلیبل دي زمونږ په وردۍ کې به چې دونه تاسو ښه خدمات علی خونه او طریقه به تاسو ښه او دوی به تاسو سره داسې
منډه تړله کې څنګه چې مطلب دا دی پولیس لګیا دي انتظامیه والا یا ډاکټران دي بابوګان دي چې په کومه شعبه کې دننه کوي دوی بس تاسو سره دغه منډه تړله کوي او خدمت به رسره کوي د دې سره چې زموږ څومره د جمعیت علما اسلام کارکنان دي هغو موږ باقاعده هغو ته د تحصیلونو په سطح یو ټاس ورکړی دی هغو لګیا دي خپل کار په دغې حواله باندې کوي نو ان شاء الله تعالی چې د خدای نه دا امید لرو چې ډېره زر ده چې د دې افت نه به الله پاک مو خلاصوي